امام الحرمین شیخ عبدالرحمن السدیس حفظه الله فرمائی وی در رمضان المبارک آخری عشره کې درې کارونه درې اعمال دا ډېر پابنده او اهتمام سره کوي. وخت په نه لګیرونو لیکن اجر او ثواب ډېر زیات دي او اعمالم ډېر آسان دي. یو عمل دا کوي چې هر شپه یو درهم یعنی یو روپے دا د الله په لار کې صدقه کوي. نو که چرته لیلۃ القدر شپه په دې پمنس کې راغله نو دا دس شوله چې تا 84 سال یعنی 1000 میاشت پورې تا د الله په لار کې صدقه او خیرات وکړه. تا ته 1000 میاشت پورې د دې اعمال د دې ثواب به تا ته ملاویږي. او دویم عمل هر شپه 2 رکعات نفل منځ کوه. نو که چرته لیلۃ القدر د دې په منځ کې راغله او تا پکې دغه 2 رکعات نفل منځ وکړو نو دا داسې شوله چې تا 84 سال یعنی 1000 میاشت پورې تا د الله عبادت وکړو. 2 رکعات منځ دې وکړو 84 سال پورې به تا ته د دې اجر ملاویږي، ثواب به درته ملاویږي. او دریم عمل هر شپه 3 ځل سورة اخلاص یعنی قل هو الله احد سورت وایا. ځکه قل هو الله احد سورت چې کوم انسان 3 پیری وای هغه ته د یو قرآن کریم ختم اجر ملاویږي. نو 3 پیری هر شپه سورة اخلاص سورت وایا، قل هو الله احد سورت وایا. نو کچرته لیلۃ القدر د دې په منځ کې راشي نو دا داسې شوله چې تا 84 سال یعنی 1000 میاشت پورې تا روزانه یو د قرآن کریم ختم وکړو، تا ته به دې اجر ملاوي. او اغیدام فرمای چې دا نور خلکو تم ورسوي، دا پیغام خلکو ته ورسوي. سپته لګي کچرته چا تا دا پیغام خلکو ته ورسو او خلکو په دې باندې عمل وکړو نو دا هغه په اجر او دا هغه په عمل کې به تا ته ثواب او اجر هم ملاويږي. نو دا پیغام د ثواب په نیت باندې خلکو تم ورسوي.